علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه سوات کې هلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل شول هلک او جینۍ یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله یو بل سره واده کول غوښتل خو چې کله د جینۍ کور والا انکار وکړو نو هلک او جینۍ دا فیصله وکړه چې موږ وتښتو چې کله هلک او جینۍ وتښتېدل د هغه تښتېدلو په وخت باندې جینۍ پلار راپاڅېدو هغه هلک او خپله لورې د غیرت په نوم باندې قتل کړل هلک او جینۍ داسې کار ولې وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه په سوال کې رامخې ته شوې ده هلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوي دي او بیا د هغه قتل کړی شو نه بعد هغه جینۍ کورنۍ دغه هلک او جینۍ لاشونه په یو لښتي کې غورځولي دي چې په هغه لښتي کې سکا اوبه وي دوستانو هغه لښتي کې ختې وي وایي چې دغه د قتل چاته پته ونه لګي خو دوستانو بیا هم پولیس هغه لاشونه راوباسل او پولیس په دې باندې تفتیش شروع کړ تفتیش دې حد ته ورسېده چې جینۍ کورنۍ پکې ګرفتاره شوه موږ د پولیسو نه دا التجا کوو چې دغه جینۍ پلار او دغه جینۍ وروڼو ته ښه بدترینه سزا میلاو شي ځکه چې دوی ډېر زیات غټه ګناه کړې ده دوی ډېر زیات غټ توهین کړی دی دوستانو الله دوی کې چې دوی ته الله تعالی په خپله توګه باندې سزا ورکړي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام